مالک بن دینار رحمت الله علیه یو ورځ د بصرې په کوڅو کې ګرځېده، یو وینځې په ډېر مستۍ او غرور سره ولیده. مالک بن دینار رحمت الله علیه هغې ته آواز وکړ، تپوس یې ته وکړ چې آیا ستا مالک تا خرڅوي؟ هغې وینځې مالک بن دینار ته وایي شیخه ته څه یو ځل بیا ووایه. مالک بن دینار رحمت الله علیه ورته وفرمایله چې ستا مالک تا خرڅوي او که نه؟ او وینځه ډېره زیاته مسته ورته وایي فرض که چېرې ما خپل مالک خرڅوي نو ستا په شان غریب به مې واخلي؟ مالک بن دینار ورته وایي ته څه شی ستا نه غوره او بهترین او ګران او ښکلی اخیستی شم. په دې سره دا وینځه په خندا شول او خپلو خادمانو ته یې حکم وکړو چې دا سړی زموږ د کوره فور راولئ. خادمینو دا مالک بن دینار ونیو او هغه وینځې خپل مالک ته ورله او ټوله قصه ورته بیان کړه. کله چې مالک دا قصه واورېده نو ډېر حیران شو، وی خندل او وی ویل چې داسې درویش سړي سره موږ هم ملاقات کوو، دی راولئ ما ته. راویې غوښتم. کله چې مالک بن دینار رحمت الله را وغوښتو د مالک بن دینار په لیدلو سره د دغه سړي پر زړه باندې یو روغب چې کوم دی د راغی او روغب پې واچولی شو، هر څه تیر شو. مالک بن دینار ته وایي چې تاسو څه ویل غواړئ؟ مالک بن دینار ورته وی دا وینځه یې په ما را خرڅه کړه. هغه ورته وایي تاسو دې قیمت ورکولی شئ؟ مالک بن دینار ورته وایي د دې قیمت څه دی؟ زما په نس خو د دې قیمت 2 د قجورې هډوکي دي. په دې اورېدو سره ټول په کومه مجمع چې ناشته وه خلک ناست وو، ټول په خندا شول او تپوس یې ترې وکړو چې دا قیمت تاسو څنګه تجویز کړ؟ دومره کم قیمت 2 هډوکو قجورې ده، 2 د قجورو هډوکي تاسو کوم دی تجویز کړ د قیمت؟ وی فرمایل په دې کې ډېر غیبونه دي او غیبدار سیس چې کوم دی د هغې قیمت دا لګي. کله چې د هغې نه تپوس وکړو چې په دې وینځه کې څه غیبونه دي، مالک بن دینار ورته وایي چې غیبونه په دې کې دا دي کله چې دا عطر ونه لګوي نو دې نه بدبویي راځي، چې خوله صفا نه کړي د خولې نه بدبویي راځي، او که چېرته ږمونځ ونه کړي تیل ونه لګوي نو په سر کې سپږې دا کېږي او ویښتې خرابېږي او خیرنېږي. او کله چې عمر زیات شي او بوډۍ شي نو بیا به دا د یو کار هم پاتې نه شي، دې باندې چې کوم دی ماهوار بیماري راځي، خیز ورته وایي هغه پې راځي. دا تش او دسمات یې کوي، ډک او دسمات یې دا کوي، دا خو یې ظاهري غیبونه دي. اوس باطني واوره، عرض دومره که چېرې تا سره دا محبت کوي دا به څه عرض باندې کوي، ځکه دا د وفا کولو والا نه ده، دا چا سره وفا نه کوي. او د دې دوستي چې کوم ده دا رښتونې دوستي نه ده. ستا نه پس به ستا د اولاد سره هم داسې ملاویږي څنګه چې اوس دا تا سره ملاویږي، ځکه په دې اعتبار کول نه دي پکار. او زما سره د دې نه د کم قیمت والا یې وینځه ده چې په هغې باندې زما 1 روپۍ مصرف نه راځي، او هغه چې کوم دی د کافور، زعفران، د مش او د نور نه پیدا شوې ده. که چرې په تروو اوبو کې هغه لاړې واچوي هغه به خوږې شي او خوش ذایقه شي. او که چېرته یو مړي ته خپل کلام واورئ نو هغه مړی به هم خبرې شروع کړي، دومره خو د هغې خبرې او کلام چې کوم دی دا ښکلی دی او ښایسته اواز الله تبارک وتعالی ورکړی. او که چېرې خپل یو مړوند د نور په مخ کې راکاره کړي نور به را تور شي او به شرمېږي.
او کچری په تیاره کې راښکاره شي نو رڼا به شي، تکه توره شپه به رڼا ورځ باندې بدله شي. او که هغه جامې او زیورات واچي او دنیا ته راشي او ټوله دنیا به خوشبوی نه ډکه شي او د زعفران په باغونو باندې او د یاقوت او د مرجان په خاخونو کې د دې پرورش شوی دی او په قسمه قسمه ارامګانو کې اوسېدلې ده. د تسنیم اوبو سره ورته خوراک ورکړل شوی دی او خپله وعده چې دا پوره کوي، دوستی کوونکې ده، محبت کوونکې ده. نو امام مالک بن دینار د وینځې مالک ته وایي ستو ووایه په دې دواړو کې کومه یوه د اغستو لایقه ده. د وینځې مالک ورته وایي د کومې چې تا حمد او ثنا وکړه، کومې تا صفت وکړو، دا د اغستو او د طلب کولو مستحق ده. مالک بن دینار ورته وایي د دې قیمت هر وخت سړي سره موجود دی. د دې قیمت دا دی چې په ټوله شپه کې یو ساعت دپاره د ټول کارونو نه ځان فارغه کې راغونډ کړي او ډېر په اخلاص سره 2 رکعاته لمونځ وکړي. او د دې قیمت دا دی کله چې ستا مخکې خوراک کېښودلی شي د هغې نه غریب ته خالص د الله دپاره ورکه وکړه. او د دې قیمت دا دی که په لاره کې څه ګندګي یا یو ضررناک شی را پروت وي، کاڼی پروت وي، بل څیز پروت وي، هغه راواخله اوچت یې کړه او د لارې نه وغورځوه چې تا چاته پې تکلیف دا میلاو نه شي. او د دې قیمت دا دی چې خپل عمر په خوشحالۍ او تنګستیا کې او په قدر ضرورت باندې سامان جمع کول او د دې مکار دنیا نه خپل فکر بالکل راغونډ کا. مینه او محبت دې مکار دنیا سره دا مه ساته، د حرص نه ځان وساته او د صبر دولت خپل کا، صبر کوه. بیا د دې بدله سبا ته به ته مکمل آرام او په راحت او په خوشحالو کې په جنت کې او مزې به دا جنت نه اوچتې، تا ته به عیش او عشت وي، آرام او راحت به وي تا ته. دې سړي چې دا هر څه واورېدل ویې فرمایله ای وینځي وا دې اورېدل شیخ څه فرمایي، اختیا وایي او که دروغ؟ وینځه ورته وایي رښتیا وایي او د خیرخواهۍ خبرې کوي. دا خبرې ما ته چې وکړې دې کې خیرخواهي ده، په دې کې پیدا ده. نو چې کله دا خبرې واورېدې شیخ د وینځې مالک وینځې ته وایي چې ته مې خالص د الله د رضا لپاره ازاده کړې او تا ته مې په جایداد کې د فلانۍ حصه دا درکړه، دا ځای مې تا ته درکړه، غلامان مې مزار کړه او د هغې دپاره یم ځمکه چې کوم دی را څه کړه د هغې په نوم یې کړه او د کور ټول سامان یې د الله په لاره کې صدقه کړه. او بیا د دروازې نه یو پیره کپړه راښکله او ټول لباس یې لرې کړه او هغې واچوله. وینځي چې دا حال ولیده نو ویې ویل ستا نه وروسته زما څوک دي؟ هغې خپل لباس وغورځو او یو پیره کپړه یې واچوله او د هغه سره یو ځای شوله. مالک بن دینار چې دا حال ولیده نو د دوی دپاره یې دعا د خیر وکړله. وی فرمایل او اجازت یې واغسته، مالک بن دینار ته نه رخصت شو، بل طرف ته دا دواړه د الله په عبادت کې مصروف و مشغوله شو. دا دغه دنیا حقیقت دی عزتمندو. دغه دنیا په غیر عیش او عشت باندې د دې پرې دغه باندې دوکه کېدل دا نه دي فکار. الله تبارک و تعالی آخرت کې د مؤمن مسلمان د فارسه تیار کړي دي. هغه د دنیا د مافیها د هر څه نه ډېر بهتر دي. دنیا کې څومره حسن دی، دې نه زیات حسن الله آخرت کې پیدا کړی دی. د دنیا د عیش او عشرت باندې موږ او تاسو د آخرت زندگی خرابه نه کړو. هوښیار انسان هغه دی چې خپل آخرت ته سوچ او فکر وکړي او د آخرت دپاره دا انسان څه وکړي، تیاری په دغه دنیاوي زندګۍ کې دی وکړي. ځکه الله رب کریم خو دا دنیا د همیشوالي کور د انسان دپاره نه دی ګرځولی. یو نه یو ورځ به د انسان دغه دنیا نه رحلت کوي، سفر به ترې کوي. انسان له پکار